جیل چې دی دا د ژوندو هدیره ده. مزدور کسان پارټي چې دی دا د سرې اور دی. دې کې چې څوک څومره مډکي وي دا به دا اور راپورته کوي. د مفتي صاحب زه ډېره زیاته مننه کوم او شکریه یې ادا کوم. په سپري کې دخل راورسېدو د ضلع مومن چې کوم دغه باونډري شروع کیږي د منډې نه غاړې دلته کې د دخل اعلان شوی دی. سبا به خلک راټولیږي. ستاسو په ذهن کې شته که وي چېرته کې نو ستاسو دغه طرف ته دغه خلکو سره به ودرېږئ که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت ما سره د مزدور کسان پارټۍ مرکزی چیرمن سالار فیاض علي صاحب دغه رور ولاړ دی. پرون د جیل نه 2 میاشت لس ورځې او 2 میاشتې پس رهایي شوې ده. نو سالار صاحب اول خو ته ستاسو په رهایي باندې مبارکباد وایم. درته ووایي چې د جیل ژوند کې او بهر ژوند کې فرق خو به تاسو مخکې محسوس کړی خو وجه څه دی تاسو بار بار جیلونو ته ځئ؟ ډېره مننه. اول خو ستاسو شکریه ادا کوو او بیا ما تاسو ته هم ویلې چې زه بیمار یم زما مرۍ خوږ دي انټروی په موډ کې م نه یم. بهرحاله د جیل او د بار ژوند کې د ځمکې او د اسمان فرق وي. جیل چې دی دا د ژوندو هدیره ده نو او باقي زمونږ داسې خلکو سره کارو چې په جیل کې موږ ته یو سہولت نه دی راغلی. په حوالات کې موږ ته یو سہولت نه دی راغلی. زمونږ د طبقې چې کم سرکاري خلکو هغوی غوښتله خو ویل به یاره ناظم صاحب تا سره موږ ښېګړه نشو کولی بره نه راباندې زور دی. نو موږ حوالات هم د عامو خلکو په شان تېر کو جیل هم د عامو خلکو په شان تېر کو او ښه پې خوشحاله وو. د قام په سر کې وو نه د موټر سایکلو غلا کې وو نه بل غلا کې وو. نو الحمدلله موږ پې خوشحاله یو. سالار فیاض علي صاحب ستاسو د مخالفینو کوشش دا دی چې تاسو به جیل کې واچي ستاسو حوصلې کمزوري شي. هغه د جیل کې تاسو سره هلته کې چې کوم زیاتي وي یا جیل چې کوم ورځې شپې وي هغه دا بدلون راولي چې سالار فیاض علي د کم مهم سره ولاړ دی د کوم مقصد لپاره دی جنګیږي دی د هغې نه وروستو شي نو څه وروسته کېدو څه چانسز شته؟ مزدور کسان پارټي چې دی دا د سرې اور دی. دې کې چې څوک څومره مډکي وي دا به دا اور راپورته کوي. پرون تاسو چې د خلکو دا مینه او دا جذبه مړه چې زه دا ویم چې 50 کاله جیل تېرم کم نو زه به پرې خفه نه شم. او چې زموږ حوصلې هماغه شان بلندې دي او د ټولو خلکو د ځوانانو زه اوس پردن یو شکریه د چا نشم ادا کولی خو که چا ملاقات کړی که چا دوا کړی که چا جلسه کړی که چا جلوس کړی چا چې څه قسمه کار په هغې کې کړی دی نو د هغه ټولو موږ ډېره زیاته مننه کوو او شکریه یې ده. سالار صاحب تنګي مفتي ګوهر علي شاه صاحب تاسو په حق کې بیان ورکړی و. زما په خیال چې دغه یو سیاسي رهنما دی چې دغه بیان زما د نظره تېر شوی دی ستاسو په دې کیس کې څنګه دغې سره هم څه حوصله افزایي شوې ده؟ اصل کې د پاټو نه علاوه زما د هرې پاټۍ د کوم چې زمونږ کاندیډیټ دي درته وبویم نو د هغې سره زما ډېر نږدې ګپي. د مفتي صاحب الحمدلله زما ډېر نږدې ګپ دی. د سیاست نه علاوه تعلق هم دی ورسره د سیاست نه علاوه نو دغه شان زمونږ د هرې پاټۍ سیاسي ورکر سره د هغې سره یو تعلق نو هغوی د هغې تعلق په وجه او موږ الحمدلله دومره عزت ورکوو چې د هغه عزت په وجه باندې هغوی زمونږ ملګرتیا کوي. د مفتي صاحب زه ډېره زیاته مننه کوم او شکریه یې ادا کوم چې زمونږ مرسته وکړه زمونږ ملګرتیا یې وکړه. مخالفینو ته هم دغه پیغام دی چې سیاست چې دی دا د عبادت نوم دی او دلته سیاست خلک چې چا سره دوکه وکړي وایي سیاست مې ورسره وکړو نو سیاست اصل کې عبادت دی د خلکو خدمت وکړي او منګه دا جمهوریت دی. هر سړی حق لري د هر پارټي حق لري بیا د عوامو خوښه ده عوام چې دی دا هغه تماشګر دی او وایي تماشګر د نښې منځ ولي. سالار صاحب سپري کې دخل راورسېدو د ضلع مومن چې کوم دغه باونډري شروع کیږي د منډې نه غاړې دلته کې د دخل اعلان شوی دی. سبا به خلک راټولیږي. ستاسو په ذهن کې شته که وي چېرته کې نو ستاسو دغه طرف ته دغه خلکو سره به ودرېږئ که نه؟ زه دوی سره مخکې هم ولاړو بیا به هم ورسره ودرېږو. دغه هېڅ خبره نشته ګینې چې یاره دغه بې دخلۍ له به موږ نه ځو خو منګه به دغه بې دخلو والا ته وایي بله ورځ به موږ جلسه مقرروو او هغې کې به وایي چې تاسو خپل درخواستونه راوړئ. موږ د خان سره هم ظلم نه کوو
چې کینو هغوی سره که د چا جوړې کېږي وسو د تعلیم دور دی د صحت دور دی نورې مسلې دي دا د کسانۍ ځمکې پاتې دي باقي ختمې شوي او ما سره چې څومره خلک دی هغه مزدوران دي هغه ځوانان دي هغه د پټو او د دغې په وجه ما سره پارټي نه کوي الحمدلله هغوی ما سره یو مینه لري او هغوی زما کار ته ګوري نو ما سره پارټي کوي. سالار صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ. مهرباني. خوشحاله اوسئ.